باب حد السارق دی باب کی خای د سارق دی غلا څه حد ده حد خویل شي العقوبة المقدرة تجب حقا لله تعالی د الله د پاره یو حق په تور باندې واجبي کنه عقوبت تیل شي به اسلام کې د سزاګانې دي زنه څنګه الله تعالی په خپل باندې مقرري کړی دي خدای هغه ولا تقرر جری کولی په بندگانو باندې پریخي دي خارجي طاقت حاکم ورکی دخل اندازي وغیرہ نشي کول صحیح ده نده شي ته سزاګانو ته کفارات لشل ک کفاره قسم شو کفاره صوم شو دویم نمبر هغه سزاګانی دي څنګه کتاب او سنت متعین کړي نه دي خدای هغه په ارتکاب باندې لګه د سی کارونه د ارتکاب کې نه به سزا ورکول شي او د سزا ولکم مقدار د تعین د حاکم ته او د قضیه ثواب دي تسپرل شوی دی د تفصیل شي تعزیر یې شي لکه مخته باب رضی دویمه هغه سزاګانې دي چې هغه مقدار شریعت مقرر کړی دی کتاب او سنت نه ثابت دی ټول شنه ته حدود یې شي او به اسلام کې څلور سزاګانې دي کنه یعنی هغه حدود دي څنګه مقرر دي یو حد زنا ده بل حد سرقه ده بل حد قاذف او بل حد خمر دلته کې کومه مسله ده هغه چې ده د سرقې ولا مسله ده باب حد السارق د سارق څه حد دی څه ولا کولی شي اول د سرقې په معنی باندې ځان په پکار دي چې سارق چاته ویلی شي او قرآن کریم کې هم الله ویلي دي کنه چې والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله چې غل سړی او غلا خزه د دې دواړو لسونه کټ کړي نه سرقه او عبرت ته لشي نکال سرقې څه معنا ده یو پټه باندې دي شیر خستل په جواته باندې نه پټه باندې که یو عاقل بالغ سړی وي او دی هغه ولا مال محرز وي محفوظ مال سړي راواخیستو په غله سره دې تسویل شي سرقه ویل شي کبه دی په جواته چانه را چینو والو به وته شول شي اختلاس ویل شي کبه دی چا باندې ډاکا واچول وکنه دې ته به شیل شي قطاع الطريق نو تل شي کنه قاطع الطريق عمده شیته انتهاب متویل شي چې څوک شوټ کې د خلکو نظر مخته ټول خلک ته ګوري منتهب او طویل شي بیا مخته سرقه چې کومه ده کنه چې د غل لاس به کټ کیږي او کنه کټ کیږي په دې خبره کې څه اختلاف نشي ځکه چې قرآن نوازي خده چې لاس به کټ کیږي خو مسله په دې کې د څومره مال باندې به د لاس کټ کیږي د لپاره څه مقدار شته او کني شته جمهور حضرات او اهل ظاهر وغیرہ دوی منځ کې اختلاف ته حسن بصری رحمت الله علیه او اهل ظاهر حضرت غوی وای چې بس چا چې غلا وک کلک شي غلا کړي او کډيري غلا کړي کنه لاس به کټ کولې شي خو جمهور صحابه تابعین ائمه اربعه حضرات وای چې نه لاس کټ کولې د لپاره سم مقدار خو ضروری دي کنه بس کوي سره د پچی برابر شي پټ یا کجوره دی لاس خو نشي کټ کولې حسن بصری رحمه الله اهل ظواهر د دین استدلال کې چې ګوره قرآن دا ویلي چې السارق والسارقه تو ویلي دي کنه او مال مقدار پکې نه دی خدای له شغله ثابت شونه بس لاس وی کټ کولې شي او دلی ابو هريره صاحب حدیث ته غنم استدلال کې چې لعن الله السارق يسرق البيزه فقطع يده هي فقطعت يده ويسرق الحبل يسرق البيزه ويسرق الحبل فتقطع يده چې هغه سړی خو ملعون دی بس کنه چې غلا وکي یو اگئی پټه کې چانه یا رسۍ پټه کې غدي وجن لاسي کړ شنه دینه لعنتی کار سکی دلی شي نه د شیطه مستدلاتونه استدلال کوي خو جمهور حضرات وایي کنه چې صحیح خبره ده چې د پاره مقدار متعین کول ضروری دی به امام مالک رحمت الله علیه وایي چې ربع دینار دی یا امام شافعی رحمه الله د سیوای ربع دینار یا 3 دراهم د دوړې وا خبره جوړیږي نه 3 دراهم لفظم راغلي دي حدیثو کې ربع دینار لفظم راغلي دي او په ځنه روایتو کې راځي ثمن المجن مجن څه تل شي ډال ته ویل شي کنه ډال قیمت ډیر لري جنگ کې استعماليږي
او په ځنه کې د 10 دراهم مقدار راغلی دی کنه چې 10 دراهمو کې به لاس کټ کیږي. نو بس په دې باندې صحابو اجماع دي کنه چې خاص مقدار نه علاوه به قطع ید نه کیږي. صحیح شو په دې کې دا خبره. اوس د نصاب سرقه څومره دی؟ مونږ حضرت جمهور په نسبت وقید ابو هريره سے حدیث نه چې خلکو استدلال کړی دي ظواهر وغیرہ چې يسرقوا البيزه یا الحبل دی په باری کې دا حضرت جمهور وايي کنه چې بیزه نه مراد د سره زر ولا او یا اگئی مراد ده. که سرو زرو اگئی چا پټه کنه هغه بلاس کټ کول شي هم د شته د سرو زرو پړې وي رسی وي هغه نه مراد د عام اگئی او رسیت نه ده مراد. یا بیزه لفظ ویل شي کله کله دینه خو د خستل مراد وي لکه بوجي کمټي ټوپۍ سي کنه هغه ته ویل شي خو ته ویل شي هغه تم بیزه لفظ ویل شي کنه چې د بیزه په شان دی روغیزه کو ته ویل شي سر کې اچول شي هغه باندې توره تلوار وغیرہ اثر نشي کولای دی د پر خلک او غندي سر باندې. صحیح شو. او دا خبل نه مراد دا کیدل شي چې مخکې زمانه کې د بدشانو د نطاق باچولو کنه د ملي باندې تار ته ولې شي کنه پړي برابر سونی ولې او سونی ولا لال پکې چولې شي نو بیا خو پکې مون خبره رځي چې 10 دراهم ته دې مقدار خو قدر سي بلکې تنه جګيږي. صحیح شو. اوس جمهور حضرات وایي چې څومره مقدار ضروري دی پر امام شافعي سي وایي چې بس ربع دینار دی وي نه بیا دې پلاس کټ کولې شي. احناف حضرات وایي چې نه 10 دراهم دی وی الا بلاس کټ کیږي. امام مالک او امام احمد بن حنبل سي وایي چې ربع دینار یا ربع دینار د دې قیمت بس 3 درهم دینه. صحیح دی. نه دې شي د څه کوي دا غشیان بیا دوی وایي چې د شي مقدار کې الا وکټ کیږي او دلایل خو ډېر زیات دي دغه مطابق د حضراتو دا خبره کړې ده. ربع دینار ولا خبرم شته حدیثو کې لکه څنګه وخت مو 3 درهم ډال وغیرہ دیم ذکر شته کنه لکه څنګه عبد الله صاحب روایت عبد الله بن مسعود سے چې لا قطع الا فی دینار و 10 دراهم ګوره ترمذی شریف دا روایت شته. همدا شیخ عبد الله صاحب روایت لا قطع الا فی 10 دراهم و ابن مسعود صاحب یدام روایت چې یقطع الید یا تقطع الید من شی علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی 10 دراهم عنه قال لا يقطع يد السارق في اقل من 10 دراهم. او د عبد الله بن عمر صاحب روایت چا کې د 10 دراهم نه کم کې بلاس نشي کټ کولای او ابن عباس صاحب نه دا روایت راغلی دی کنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کټ کړی دی وسړي په میجن کې صدیا قیمت دینار جوړ دی یا 10 دراهم. صحیح شو دا خبره نه دا خبره تنه ثابت شول. اوس مخکې هم دا خبره کې باب حد السارق د سارق څه حد دی؟ سارق بس دا حد چې کله غلای وکړه کنه او غلای مقدار برابر او مقدار نصاب برابر غلا کړی و نو بیا د لاس د مړوند کې قطع کړی شي د کم ځای کې سدي ګټي وتل شي ورته کې کنه نه دې ځای کې وچکړی شي لاس به کټ کړی شي رس وتل شي مفصله متجل کې مفصل شتا کنه مفصله متل شي نه دې ځای کې وچکې لاس به کټ کې او چې کله کټ کې کنه به خو نه وینه به هیږي کنه بیا خو به دې تنه پر دې به مړیږي تنه به بلاس حسم کې حسم زشت ویل شي چې د ګرم غړو کې به ولا وردنه کې کنه چې د وینې بهیدل شي بند شي. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وبه قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا لي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. وبه قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن. باب تعليق اليد في العنق. دي باب کې دا خای چې کله دا غلاس کټ کړی شو اوس به د لاس په دا ورته ورمې کې رزړنده کولی شي او که نه شي رزړنده کولی نه دا حاکم تسپرلی شي ده کچری دی هغه ته هغه د پاره عبرت دی پاره چې نور خلک ته عبرت والی نه بیا رزړنده کولی شي تویس په شان دی کنه ایس ضرورت د سینې شته خاص
وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه وابو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وابو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قالوا حدثنا عمر بن علي بن عطام بن مقدم يا مقدم ميلشي عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال السنة فقال فرميل شي السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه. نسل ضروری خبره نه ده بس. باب السارق یعترف، دی باب کې خای چې کله سارق اعتراف وکي چې ما داسې غلا کړې ده، ودامې کړې دي، وامې کړې دي. یو حدیث طرف ته اشاره کوي چې یو سړی و اعتراف یې کړی و خپله. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال أنبأ ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا کس پیغمبر علیہ السلام تراغی فقالو یا رسول الله انی سرقت جملا لبنی فلان، چې فلنی علاقې ولا یو کس دی یا فلنی خاندان والا دی هغوی ولا اوف مغلا کړی دی، فطهرني ما پاک کړي دغه ګندګي نه چې کومه ګناه مانه صادره شوې ده. فارسل الیهم النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام هغوی خلکو ته پیغام ورولېږل. فقالو هغوی چې ان افتقدنا جملا لنا، چې موږ اوښ روک شوی دی. صحیح خبره دی، صحیح خبره ده. فامر به النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې متعلق حکم صادر کو. فقطعت یده، لاس یې کټ شو. قال ثعلبه سی وای چې انا انظر الیه حين وقعت یده، چې ما دې سړي ته قتل چې کله لاس ځمکې ته راوغورځېدو که نه، نو هغه دا شکریا ادا کوو. یقول الحمد لله الذي طهرني منک، ای لاسه شکر دې د خدای چې ستا نه زه خدای پاک کړم، تا په وجه ما غلا کړې وه ته مې ورچولې وي که نه. اردت تا دا غوښتل ان تدخلي جسدي النار، چې زما د ټول بدن اور کې داخل کې نه غواړم داسې، بس ته مې ځکه کټ کړلې د ځان نه. باب العبد يسرق، دا باب دی په دې بیان کې چې غلام غلا او سرقه وکړي. وبه قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو سامة عن ابي عوانة عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. دې حدیث کې دا وایي کچري غلام غلا وکړه کنه نبی خرڅ کوي، ځکه چې غلا کوي کنه نو ته پکې څه بیا نور ویلی شي. غلام خو خالي د پر اخلي چې دی امانتدار یې کنه، امانتدار یې غلام له نه کوي. که غلا یې شروع کړه نو دې معنی ده چې سبا ولا څه نشي پرېښودلی، هر څه نه به غلا کوي. نبی خرڅ کې که یوه اوقیه دراهم ولې تاسو ته نه میلیږي، یا نیم اوقیه، نش څه ته ویلی شي نیم اوقیه، 20 دراهم. وبه قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه أن عبدا من رقيق الخمس، چې د خمس کې یو غلام، خمس غنیمت ولا پنځمې سي ته ویلی شي که نه، هغه کې غلام سرق من الخمس، خمس نه یې مال پټ کو چې کم مالو. ورفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، دا فساله پیغمبر سم ته روړلې شو، پیغمبر سم لاس نه کو کټ. وقالو چې مال الله عز وجل سرق بوز بازار، الله مال دې زنه غلا کو، خو دیم دا الله مالو کنه خمس کې داخل او خمس نه غلا کو. دې دا معنی چې بس نه وکولې شي، خو پیغمبر سم بس د دې لپاره وی کنه چې بس دې کې د څه خاص مسله نشته. او خبره دا ده کنه چې غلام ول خپل سزاګانې دی. بیا باب الخائن والمنتهب والمختلس، دی باب کې خای چې کس ته خائن دی، خیانت یو په امانت کې یا په بینک وغیرہ چې کې هم لګیدلی، او سرکاري خزانه کې او مال کې خزانچي یا بل څه خیانت پکې کول. یا دی ولا ویلې چې لاړ شالته نه 100 روپۍ پټرول لوړه او په 80 روپۍ راوړو، 100 روپۍ پکې ځان ته وهلي، څه پته نه لګېږي، ځکه چې خود مرن شي کولی شي د 80 روپۍ وڅورې 100 څومره او د 100 څومره 100 او 80 منځ کې خو ډېر لږ فرق دی که نه مخته. نو ځکه ځنه خلک په غلا کې لاړ شه، هلته لاړ شه سلن راوړه، د 500 روپۍ کورخې راوړه. دلته کسان دي چې کورخو سره نن روډۍ وخورو، نه هغه څه وکړي یار 40 روپۍ کورخې راله واچوه، بس ډېرې دي 10 روپۍ پکې ځان ته ووهلې، لږې لږې روپۍ وهي، ډېرې نه وهي چې چاره ته پام نه شي که نه، چې کس سره باندې څوک پوه نه شي. لاړ شه بچیه بازار نه سودا راوړه، ګوفي راوړه، نو څه وکړو 200 روپۍ ورکړي وو، کیسې ووهلې، 100 او 1 روپۍ پکې سامان رخ 110 روپۍ ځان نه پکې وټاکوالې. نو دې شی د خلک کولی شي، د خاین ویلی شي. والمنتهب بل څه ته ویلی شي، منتهب انتهاب نه راوتې دي چې خلکو مخ ته شي وکړي، خلکو باندې حملې کې شوړا وهي، شوټ کون کوي،
او مختلس ته ویل شي یو ښه شی در اخیستی موبایل در اخیستی ولاره کې روان یو کوتول روکوتول دې ګوتې دې پکې وهلې एकदम سړي د نه حمله پې وکړه او خلکو منځ کې د نه ځان روکړه لوز به چېرته پسې ګرځي د شی ته خلک ډېر کوي نه ځکه د بازار کې خلک څه دي شهرونو کې د قیمتي شی لاس کې نه راخلي ځکه چې د ډاکو څه د پیش غونې سړي باندې نظر خښوي لرې ځای نه چې کله در کې نظر خښ کړي که نه به در باندې سلوګي په شان دی او باز په شان دی حمله کوي به ورک وي د نه د دې څه سزاګانې دو خو داسې ظاهره سارق ولا سزا خې نشته که نه بس حاکم ولا کمه سزا ورکول وغواړي هغه ورکولی شي وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس قال حدثنا وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع